بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها صدق الله مولانا العظيم. محترم درود شریف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. ایزان محکم تاسو دینا دا اللہ تعالی دا نمونو مبارک بیانات اوریدلی دی. نن دا اسماء حسنا کم چی اخیری دو نمونه پاتیو دا غی اغا وظیفہ او بیان دی. اغی کی یو نم دا اللہ تعالی الرشید دی. دا دی معنی طول پنیا غلار راوستون کی طول لرا پنیا غلار راوستون کی ذات آد اللہ تعالی ذات دی. دیکھ وظیفہ دادا چکم سڑے یا کم کس سکار یا دا مقصد سکار دے یا سا مقصد دے دائی پا تدبیر بان نکوئی گا چی دا پا کم طریقہ بانی دا کارو کم نو اغل پا کار دی چی دا ما خام او در ماسوطن در منزا پون ما خام او در ماسوطن در منزا 1000 پیری یا رشیدو وائی انشاءاللہ تعالی بخوب کے مارتا تدبیر معلوم شو چی بدی طریقہ مانے دا خپل کارو. مثال بیدا سوالو یہ چا خادی دا غالا تدبیر نہیں معلوم چی سنگا طریقی مانے دا آوادو شو یا ختم دے یو عالم دے یو قاری دے اگوائی چی دا ختم کم بس کم طریقہ مانے دا ٹول ترتیب سمشی دا نغد ترتیب سمجھ کے نرازی نو دا غیر پارے دا وظیفہ ماخواہ ماستان پا میانس کے ہوگی اللہ مرتبہ خوب کے دائی تدبیر معلوم کر دے او یا مرتبہ زڑکی واچے اللہ تعالی کچھر سوک روزانہ دنگا نم دا اللہ تعالی ذکر کوي انشاءاللہ تعالی دا ٹول تکلیفون ٹول غمون تکلیفون بار اللہ تعالی ختم کی اپا کاروبار کی والا اللہ تعالی خطر کیا اچتوار او برکت واچے نلحاظ دا کاروبار دا ترکی دا پاراؤں دا وظیفہ کول پکا دے چی یا رشیدو دا دے ذکر چی دے زر پیر روزانہ دان لکوی نا اللہ تعالی وانا کاروبار کی برکت واچے. بل دا اسماء حسنان آخری اسم دا اللہ تعالی جل جلالہ الصبور دے. دا دی مانا اگا ذات چاگا دیر صبر او تحمل والا ذات تے. دی کی وظیفہ دارے چھ سوک دنوان راختور نمخ کی دا دی یا صبور دان اللہ روزانہ سو پیری دغا ذکر او برد کبھی اغبا انشاءاللہ تعالی پاگا و رزبانی دا ہر مصیبت نا اللہ تعالی پا امان کی چه سوک دا اللہ دا رزی سو پیری یا صبور یا سمور او یا داسی وی چه الصبور جل جلالہو ذکر دا نور راحتون مخیو کی نو اللہ تعالی وی دا ہر مصیبت نا پا امان کی دا و رزبانی او دا دخمنان او دا خاسدان او دا بانیتو دا غیر جبی با اللہ تعالی ددن بند و ساتی دتا واسا ضرر دا جبی بازریان نشرا رسول او کچر سوک با مصیبت کی گرفتاری دا دوی موزی بنا نا غری 1000 پیری 1000 او 20 پیری 1000 او 20 پیری یعنی یو زر و شل زلہ دا غنم دا اللہ تعالی وردو کی او ذکر دو کی انشاءاللہ تعالی اللہ وارتا نیجات ورکی دا غی مصیبت دا گرفتارین غیر اب اللہ خلاص کی او ضرب اللہ تعالی دا ضرب اتمینان وارتا اللہ تعالی ملاو کی ضرب مطمئنی ہر ٹیم غم مصیبت کی بنی بے قرارائی کی بنی نلحاظ ایزار دغا اسماء حسناو چی دا منگ دیر وقت شروع کڑی او نن رزبان اغا پورشو پا دی 2022 کی او پا 1444 دا محرم میاش کی دا اللہ تعالیٰ پا خیر آفیت سر پراو کرزو منگ سا دائی شاگر دیر محنت کڑی یوسف
نو الله تعالی د دې عمر کې برکت واچي چې دا دوره مهنت کړي او دا ټول موږ له هغه دوره ویډیوګانې کړي دي او بیا یې نشر کړي دي دغه ټول د الله خپل در کې قبول وګرځوي او څومره خلک یې چې ګوري دغه ټول زموږ په دا نیټ کې پراته دي زموږ دا بیانات د څومره خلک زموږ دا ویډیوګانې ګوري یا کتلي دي عمل پې کوي او یا یې دا نورو ته نقل کوي نورو ته یې رسوي تر قیامته پورې دا نمونه دې کې پراته نو څوک ته چې فایده اخلي الله ورله دنیا او د آخرت کامیابی ورکړي او الله یې ورله د زړه مرادونه پوره کړي او الله یې ورله حاجتونه پوره کړي پریشانۍ دې ورله الله ختمې کړي مال او تاسو له په دې باندې د عمل توفیق راکړي زموږ مشران کشران چې څومره وفات شوي دي اوس او یا مخکې ټول د الله تعالی وبخښي زموږ استادان څومره چې د آدم علیه السلام پورې روحاني او جسماني سلسله زموږ تللې ده ټول مسلمانانو ټول دی الله تعالی زموږ مشران هغه یې قبرونه جنت به اچېږي بیمارانو ته الله صحت ورکړي موږ له تر مرګه پورې الله په دې باندې استقامت راکړي او دغه ټول چې سوره اسماء حسنا موږ ذکر دې کې وکړو نن پوره شو دا ټول د الله خپل در کې قبول وګرځوي او الله تعالی موږ نه په دې باندې رضا شي او د سنتو مطابق او د توحید والا عقیده د الله موږ ته نصیب کړي او الله تعالی زموږ ګناهونه معاف کړي امت مسلمه ته د الله تعالی هدایت کړي زموږ دغه جومات کې دي بلال مسجد کې د الله خیر او برکت واچوي او څومره خلک چې زموږ خدمتونه کوي موږ سره محبت ساتي او یا مخکې خدمت کړی دی یا آینده کې کوي ټول الله دنیا د آخرت کامیابی خوشحالۍ عزتونه او د ژوند خوشحالۍ او خواږه دې ورته الله وښیي او الله تعالی زموږ له خیر او د عافیت زندگی دنیا او آخرت کې نصیب کړي یو عالم شیخ رحیم الله کانی صاحب وفات شوی دی په شهادت ورته الله نصیب کړی د هغې دا شهادت ته الله قبول وګرځوي او الله یې زموږ خاتمه ایمان سره کړي زما چې څومره شاګردان جنکۍ دي یا هلکان دي او دلته کې دي یا نورو کلو کې دي موږ نه سبق ویلی دی یا وایي ټولو ته یې الله تعالی علمي او دنیاوي ترقي الله کامیابي وګرځوي او الله یې موږ نه هغوی نه ټول نه الله یې دین خدمت واخلي او الله تعالی موږ ټول په جنت کې نبی علیه السلام سره یو ځای کړي زموږ او ستاسو چې څومره خپلوان رشته داران متعلقین دي او الله تعالی هغوی د دنیا د آخرت کامیابۍ او خوشحالۍ ورکړي او الله یې زموږ نه رضا شي او الله تعالی زموږ چې څومره استادان مړه شوي دي هغوی د الله وبخښي او چې څومره زموږ ژوندي دي الله تعالی د هغوی په عمرونو کې برکت واچوي او الله یې زموږ د علاقه صحابه یې په دین باندې دقه شانتې اباده وساتلی دي زموږ دا کلی کډې کلی او خاص کر زموږ دا محله پنځپاو محله د دې کې چې څومره علما دي الله یې ټولو په علمونو کې برکت واچوي څومره عام ملګري دي موږ سره محبت ساتي خدمت کوي ټول له الله جزای خیر ورکړي څومره دشمنۍ دي الله تعالی دوستو باندې بدلې کړي او الله تعالی یې چې څومره بېدینه دي الله یې ورته دینداري نصیب کړي او الله تعالی زموږ دغه ټول بیانات دا د الله قبول کړي او څومره خلک چې بې عمل کوي یا څوک یې اوري نورو ته یې نقل کوي هغوی له خوشحالۍ دنیا د آخرت ورکړي او الله یې دا موږ له ذریعه د نجات او د خلاصي سبب وګرځوي او الله یې دې په بدل کې موږ ته خپله رضا نصیب کړي او د نبي علیه السلام شفاعت کبرا دې نصیب کړي خاتمه د الله زموږ په دې کلمه کې چې لا اله الا الله محمد رسول الله درود شریف وایي اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار الله موږ ته حج عمرې بیا بیا نصیب کړي هر قسمه چا قرضونه به اخلاص کړي چا اولاد یې نه الله اولاد ورکړي چا رشتې نشته د الله پاک او ځایونو کې رشتې نصیب کړي چا روزګار نشته الله تعالی تر څومره وخته پورې چې زموږ دا بیان اوري او دې باندې امین وایي د هغوی هغه دعاګانې قبول کړي او چا رشتې نشته پاک ځایونو کې رشتې ورکړي چا روانې دي الله تېرو کړي او څومره یا الله قرضونه خلاص کړي الله تعالی چا روانې
والله تعالی چا کورونه شته له کورونه ورکړي والله تعالی چې سوره یا الله زموږ زړه جایز مرادونه یې تېراله پوره کړي هر قسمه انسي او جني دشمنان نه بچ کړي هر قسمه یا الله تاڼو تاسې نسبتانو نه موږ بچ کړي گمراهۍ د مرګ نه دین د محرومۍ نه الله موږ وساتلی صحت عافیت برکت استقامت په دین نصیب کړي سوره زموږ دې جومات کې روژې هغه دوره موږ کړې وه او نیټ کې هغه موږ ورکړې وه نو الله تعالی هغه دوره قبوله کړي سوره زموږ نور درسونه دي هغه ټول درسونه د الله خپل در کې قبول کړي او الله تعالی دې وظایف نه چې څومره خلک ته قیامته پورې دې نه څوک فایده اخلي او څوک یې اوري څوک یې نور ته نشر کوي او څوک پې عمل کوي دنیا د آخرت کامیابۍ ور ورکړي نو الله تعالی دا دعاګانې چې څوک یې اوري او امین پې وایي چې کله یې اوري یا الله هغې نه د هغې چې څه دې کې هغه دعاګانې ما کړي دي هغه یې ټولو په حق کې الله قبول وګرځوي او ټولو امت ته الله تعالی دې نه فایده ورسولی کړي او الله زموږ خاتمه په دې کلمه کې چې لا اله الا الله محمد برحمتک یا